أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسعات کی بل صفات دوی ذکر کړي. دوی خپل مال لګای نه خو چې کله گیر شي بیریا نه پاله لګای شي ګوره داخل کوی ډیر وشت مال لګون کړي شیطان ملګری دی. والذین آغا انسانان ينفقون اموالهم خرج کوي مالونه د پاره د خودلو د خلکو ځان کوي. سبار سیرت درس کې مرزي ریانه سړی څنګه بچ کی احسان والا. سورہ یوسف کې الله فرمایي یوسف علیہ السلام الله ما علم او حکمت ورکه موسی علیہ ورکه ځکه دوی کې اخلاص احسانو ریا نظام بچ کول بځای اخلاص الله باندې ایمان قیامت باندې ایمان د الله د عظمت عقیده د خلکو د مدح او زمنه نه متاثر کېدل هغه اسباب استعمالول چې عمل په قبلي د عمل کول نور سره جوړا چې الله را دینه کې د الله سره مې د قرآن او سنت تعلق jihad کول کوشش کول عمل پټو شهر چې کې خنیت. علي رضی الله عنه فرمایي کله چې انسان د ملګرو سره یو ګرم ګرم ټوپونه وي مانځل او شي ځان له شي بین کې ویداری کار دی. حدیث کې راځي انا خیر الشرکا الله تعالی فرمایي زه په ټول شریکانو کې غوړم غنیم چا چې مار پاره ما عمل کړو د بل چا لپاره په لې سماغله ورکو ولا يؤمنون کې واب معنا ده اذ لا يؤمنون دي ته ویل شي علت او جواب سوال داخل ول ریا کوي زکه دوی ایمان لري بالله په الله باندې ولا باليوم الاخر او پرز سنه ومن يكن الشيطان چاله چې ابلیس ملګری شنو فساقرین ډېر بد ملګری دی خلکو باندې شیطان قبضه والے دا شیطان خو ډېر روان ملګری دی. ورسات کو صلی الله وی اخر باعث سره چې ته په الله ایمان راوړې قیامت باندې راوړې انفاق ورکی ندین تعالی معنی سره هیڅ نه دی نو صحیح طریقه باندې مال خرج کا وما ذا علیهم الله یسبوج دی په دوی باندې لو امنوا بالله کدی خلکو صحیح ایمان راوړې په الله باندې او یوم الاخر او پرزو سنه وانفقوا خرچه کړي وې مما دا غسنا چې کوم رزق دوی الله ور کړي دي سبوج بوي ایز بوج نشتا په الله دی ایمان راوړي کنه قیامت باندې مال دی ولګي وسوینات صفاکا وکان الله بهم علیم نو دی الله په دې باندې پویا. ورسا کې جواب د سوال دوی سره سوال پیدا شو من به ولګو 100 روپے الله به اجر راکړي 500 دیږي کې الله جواب وکړي چې دا خبره غلطه ده تاسو لګولې یو په وسو باندې څه درکو حساب کا څومره شو ام لزید ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم ظلم نه کوي پاندا سره زره مثقال ذره زره ویل شي سر میګیلا زره ویل شي رسول میږي سر لا زره ویل شي دلمر هغه وړاندې چې کوټه کې دنه تاویږي زره ویل شي هغه ګرد له لاس پورې رخیته وسړې پوکي والو شي عرب د استعمالي کنایه د لکشنا مونږ یې کړه معمولی وس الله وکني کار دی وکینو ته ګوره څو چند درکو عجیب آزاد دی الله. وان تکو حسنا الله وکچرته دا پانداز دا ویني کی د زیات بګی دی لراوي ته الله ور کوي د خپل طرف نه اجر عظیم له اجر دلا جنت. ورسې ایتونه کې تخفیف اخروی اے انسانانو قیامت را روان دي ستوخه خولې ګلتا. عبد الله ابن مسعود نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ویته مال قرآن ولا هغه ویلي یا رسول الله تا باندې نازل دی زول ولم او مال الله امر کړي. ابي ابن كعب لم ویلو هغه تا باندې نازل دی وی مال الله امر کړي وسمانو می اخسته ویاو
بکان شدید او ابي ابن كعب صح وشړل د عاجزۍ د وجنه چې مال ګوره والله له ګوره الله اسما یادې څومره لوی مهربان دی عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها کله چې د افق مسله رااله سورې نور شکل الله نازل کړي نو ډیر زیات به وشړل چا به پښتنه وکړي چې مور ولې جاړي وېزما خود شي ګمانو چې الله او نبی صلی الله علیه وسلم دې سره کې زما بارکه خبر اور واچوي دا مخیلم نو چې زما بارکه الله وحی را لیکي عائشہ ونه د ټول امت مور دا فقيه زنانه دا مجاهده الله لوی اولی ابن مسعود سے فرمایي چې دی آیات دراغو زر عالم نبی صلی الله علیه وسلم علیه ودرېګا وی چې کله مې د نبی صلی الله علیه وسلم د سرګلو کا د سرګونه و کی روانه وستر یړه کې وی مالوی ابن مسعود دې صح حال د قیامت زو پتا سبحانه کوي کوم وكيف ما الصحال بي اذا باتم الله وجنا شمن راولو من كل امه دهر يودل نبي شهيد يو غوا وجئنا بك على هؤلاء شهيد وبيرا ولم زتا بده جماعت باندې غوا دا دې صحال له ورسات کو صلی الله فرمای دغه صحال له چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم مخالفت کړي هغه ارمانو کې یا الله کاش من خاورې د رسول سنت له حساسه ډېر د خلکو څومره ملنډ نه بس شروع کړي دي صحیح عمل د نبی په سنت باندې ثابت درس کې رشخان مجلس کې رشخان الله وی چې د نبی د سنت مقابله کړي مخالفت کړي هغه دنیا کې بارمانو کې لا سنبو او اخري دلیل لبدی د نبی له سنت ډېری پیدا دي یو پیدا پکې دا چې د دې دنیا راحت در باندې راځي یوم اذن پدې ورځ باندې خو وګڼي الذين هغه انسانان کفروا چې کافران دي نافرمانی کړي د رسول ارمان چې برابر شي بهم الارض په دې باندې اسمکا کاش کې سره پیدا نه وي یو کاش قبرونو کې پراته وي دعا کاش په میدان د حشر کې د خلکو د پولان دي کړي وي دې ډیر کارونه کړی الله ایمان او سیوم نشي پټولې یو بل راوړي ولا یکتمون الله حدیث او داخله ونشي پټولې د نه پټې د الله نه خبره بلو کوم چې کله نشه کوي نو منځنه مرضی الله وي حتا تعلم ما تقولون دا وخت کې شراب حرام نه و علی رضی الله عنه سورې کافرون تلاوت کوو مانځ کی لام لام ټول پرې خو دمه باندې الله دا حکم را لېږي آیات دلیل له بده مفسرین لګي چې د مانځه معنا ز کولم ضروری دي د مانځه معنا دی عوام څومره دی مولانو څومره بن صافي کړي عوام سره دا عوام دماغ کې دا خبره شوړي چې داخله ګوره مسلک نه مني یو څوک تراوی شل کې څوک آته مذهب نه مني داول ورځ خیرات نه مني درې دعاګانې نه کوي امیم نو بس نن بچا پټینګي کې دا فرشته ده کنه لیکن دا پښتنه ته ونه کړ شي او امی کینا شپېته کالاوی کله تزما مختری پاتې حتا تعلم ما تقولون د آیات په تشریح کې مفسرین لګي چې د مانځه په معنا بزام پوي تا اوی کاله منځنه وکړل ونحفظ الفاظ معنا تور پښتنو کې شدي څه معنا مولا لم نه دا یاد نو امیله به سي دي مفسرین لیکي خاص کر لوسی حرفي عالم دي د مونږ معنا ذکر ضروری دي دا خارجه را الله نه جاری ذکر په الفاظ معنا باندې پوهه نه واسه ریږي گئی دي امید شونه ویل چې مولا سي پرې دي خبرونه چې کوم ضروری ده اره مخامخ کا اسما د مانځه معنا اياک نعبدو اياک نستعين د دې الفاظ معنا معنی ده کا جنابت حالات کې شوی جمعات ته مرাজি ټیک ده کنا جوړه مریضان یو بنینو ته مو والے شي ربط آیات مخکې سره ده مخکې د قیامت سختی بیان کړه وسوي حالت سړې بچي په مانځو یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا تقربوا الصلاة
منی چې کېږي منزل روان ته محال دا چې پتا سیال کې وې نشتا سو شراب لا حرام نه و یوسابی تلاوت کې بری کې لام لام ټول پاتش حتا تعلم چې کوی شي ما تقولون سوې تاسو کنزل ځان لونه کې خیره دویم منی چې کېږي منزل الله په سیال چوي جنابت کې الا عابر سبيل سمانا جمعات کې احترام د وشو تزيد دا جایز ده جمعات باندې استادالار ده الت صابون دي جان پاک وغيرها دا چراله یا بار چوزي غسل خانه له خیر ده چاویل دا منځ سره ولګوا منځ دې کې منځرا ک پلار باندې روان وای وبني تیمم به هوا وکنه عمرو بن العاص دار مجاهدین قومندانو احتلام وشو وبنوي په مقام کې تیمم والا د شو کې منزله مخله شو ابو عبیده ابن جراح مخ کې دوی سي روسه کې مشر زم وته مخ کېږي نبی صلی الله علیه وسلم شراله عائشہ او کملګرو یہ تو خود شکار ہو گئے نبی صلی الله علیه وسلم طلب کې وراش اشنا ودا کار دی ولې کړي سخت یخنی وا ځان خو منو شو وجره قران کې الله فرمایي لا تقتلوا انفسکم ځان نه موجنی په نبی صلی الله علیه وسلم وخاندل کې استدلال لیکړي دا خلق دلته الله یادای منځ دې کېږي کله چې جنابت په حالات کې مگر که په سفر باندې روان وي وبني کیم سختي وکته مو حتا تغتسلوا دردي شو غسل وکي وين كنتم مرضى کوي نه جوړا او على سفر يوي په سفر باندې او جاء احد يراغ يكستاس من الغائط دلان طرف د کندنا غائط دمنا لان طرف د کندي حالت انسان ضرورت پوره کوي شربینی لیکي دی جمله کې الله د انسان غرور مات کوي باج انسانان ډېر غرور باندې ګرځي الله ویل شو ظالما کندل لاړ څه دی وکړالتا څه ستاره بدن نه خارج شول څنګه پیدا ایته تعالی غرور څخه پکار چې ته غرور وکړي سبار شرط در شیراجی عمر رضی الله عنه ویلي چې کله د الله مخ له ودرې ګډیر په عاجزه ودرې ګډې مانځ کی بدمعشه باندې نه ودرېږي قبرستان کې په عاجزه ګرځي ګناه نظام نه کوي او لامستم النساء یا مسکړې وې زنانه پجما لمس دوه قول دي لا سګول د کجې سره چای په دې موده سماتيږي چا ویل نه ماتيږي تطبیق دا ماتيږي په دې شرط چې بغیر د پردې نه په دې شرط چې انسان د شهوت په وخت کې لاس وروړي الته خجله دلته ولامستم النساء کې نه د جمان نه هم بستری دی وکړه وسوب نشتا فلم تجدوا ما الله يمندمون کړي وبنو فتيمموا قصوا کې سعيدا طيبا خاور پاک لرا فمسوا مسك اذا قل مخنه لا سن ان الله يقين الله ما فيكم کې غفور بخون کې سعيدا طيبا پاک خاورا چا وی دنه مر خاورا من بهتره چې فصل لا ټکي چا وی جنس الارض امام بخاری فرمایي په هغه ځای کې به تیمم کې چې کم از کم ساره خاور پوری لاس پوری خاور ونکلی صادر باندې تیمم د جاهلانو کار دی بعض خلک زر صادر مخله واچ شړق چې تیمم ور باندې وای کم دین دی د ځان لګي په دې کې یو زر برکت دو سر به چایو ذکر کړي چا دوا چا درې چا څلور لاس کم ځای پوری چا مړون پوری چا څنګهلو پوری پروي د عمار باندې یو ضربه مخ او لاس او لاس مړون پوری در جمهور قولم دی احناف وی چې بدی باندې ارمز کی طهارت مطلقه لري شافعی طهارت ضروریه تیمم دیو کې را پرز مش بکیږي او بس نوافل وغیرہ قضې پې نشتا ایله بل کوي کم شبانه 14 ماتي کې پې تیمم ماتي لیکن دې کې لیدل دوبوم شرط دی چې واسطه ورماني ورسان کو سر د يهود باندې د نبی صلی الله علیه وسلم قال یا رسول الله که سړی جناو کې هغه څوکم دی ورچم
راوړې تورات یو کله راوړو نو کله چې وکړه تورات کې دا حکم نه هیڅ مخې ته واړو موږ دا نه منو الله یې اون نیمګړو مليانو او تونه سیمنا مول نیمچه مولا کله کوئی کنه ویني مولا خطر د جهان دا نیم حکیم چې دا خطر د جهان دی رضان نیم علم سره بربادي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله وی د علماء او د قران او سنت نه پوښتنه وکړه دانه چې د درې کتابونو دی ویلي صرف یوځه کې امامت را ټینګړې سپینې جامې کړي ته واړه داوا کوي اوس خور سړي پوزه تور کړی وزلو حارم ار سړي ولا سړي حق حیران شي د شلوی ائمه لکه امام بخاری امام محمد ناصر الدین البانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم شاه العلماء مولا القاری عبد الحی لکنوی دا ټول باندې رد کړي صرف یو څو خلاصې ملاسې دکړي چې ته ذکر کې بیا پس پويږي کته د شي وای شرع څو کسان ملمان را روان دي عربان ته صرف هغه له په عربي کې خراغلا سوې به افه بشاره غلې ودري دا یاد نه دا خو میخانه کې ترجمه نه چې استاد نه یاد کړ د نمخ کېږي نه رسته کېږي زه په ځای په ما خپل شي تاویګار کال نو علم پکار دی که قوي علم تحقیق تر ما وفات پورې او علم کوم علم د قرآن او سنت دې کې ځما ماهر کول پکار دی علم ترى انا تنغوري الى الذين انسانان لرؤت نصيبا شيل ورکړې شوی چې سمن الكتاب نیمګړي مولین دي یشترون عقل گمراهي ويريدون اراده لري چې گمراه کی تاسو نه غلاره خپل خلاړه برباد شو کوشش دا کوي چې تاسو موږ گمراه کی ورسره کی جواب سوال دوی ویل دا خو زمونږ دوست زمونږ خیر خوا دی جوابداري پوخ دشمن دی چې د سنت مقابله کې ودرولې والله اعلم الله که پويږي بیا دایکم ساسو په دشمنانو باندې وکفا بالله ولیا پورا دی الله تعالی دوست وکفا بالله نصيرا پورا دی الله تعالی امدادي وليا نصيرا دا څوک دی الله يهود نصارا دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي الله دې مړکا کوم شي تحریف وکاو من الذين دعشان الله يهادو يهود دي يحرفون على ذا كلمه عن مواضع دخلوا زيننا څه مطلب د نبی صلی الله علیه وسلم صفات کې به تغییر ترمیم وکي شکل کې وختو کې قد کې مالدار بشراغه یو حکم غریب بشراغه بل ويقولون بالمرض دا چې دی وای سمعنا مو خبر واوردا واسوینا او نیمنو دا څنګه مشران وی مونږ اوردا کشران وی نیمنو واوردا شکل غر په اوچت کړي واسوینا شکل کته کې سمعنا وی مونږ اوردا په خلو واسوینا نیمنو سره کې د شي ظالمان دي وسم دې خلق شتا وی موږ مسلمانان او نبی منو او احادیث نبی شلا شي استبه نه مني جوابونه به کار وي دا خو دې هو صفات دي د نبی د حدیث مقابله واسمع وکیل او تعالی د وکینه خدای شي غیر مسمعين سمانا کون شي اې دې دا من تعالی سو وخت سره کیندې تل څو کې بګي الله دې مړکا وراینا ولفظ راینا به لګین په شال چې تاولې به بیل شنه تیم دا خپل شی به او اعتراض کوي په دین به دین باندې راینا به دا ویل کما اخلاق ايش من کیا کله به ویل شي ایز موږ نه غحبانا اعتراض کوي په دین کې ورسات کې الله اوس صحیح طریقه بیانوي دا مخه طریقې پرې د الله دا خپل کوي څو جواب ولو انهم كشر د انسان قالوا بل سمعنا من خبر واورد واطعنا ومن لا واسمع وكذا وغرم لكان خيرا لهم دا بدل ډیر غره واقوم مضبوطا ولكن دمر خبر ذلعنهم الله بدل الله لعنت کړي په سبب د کوپر دوی فلا يؤمنون الا قليلا ایمان نه راوړي مگر کما دي خلق من الله لعنت کړي دسي الفاظ چې مونږ واورېدا مونږه منو وخت تعالی ګدو
دا ډېر کې نه اعتراض نه نبی له خیره نه پاغه باندې رد ورسره هغه تخفیف هم یرا اے يهود نصاراو کچرته په قران او سنت باندې ایمان رانو نو الله دا شکر نه به مران کوم مخبره دې کوم لکه سټ ګډ وډ ورې کوم څوک دې کړي جواب خالی والے وګورې کنه احکار چې کړو کوم چې نوجوانان و ټول شادوغان شو کوم چې بډاګان او ټول الله خنزیران کړ څومره چې طاقت دې الله يرته پکار ده یا ایها الذین یا انسانانو تل کتابه شیل ورکړې شوی دی کتاب امنو ایمان راوړې بما پاس چې موږ نازل کړي دي مصدقا تصدیق کوونکې لري ما دا کتاب او دین ما کوم چې تاسو سره دی تصدیق کوي معنا مراد قران او سنت درې طریقو باندې تصدیق قران موږ لوي چې د مخکې کتابونو باندې ایمان راوړي اجمالاً ال تزیر ورکه راغی دیو د دې دعوی ورا ام توحید او دام وس دم کی یرا من قبل ان مخکې دینه چې موږ قران کو وجوان مخونه او وی ګرځو والا بارے په شاګانو مخ وای د شیخ کوم لکه شاه آیت باندې سوال دی دیجه کې الله واجب خبره کړي يهودو قران او سنت باندې ایمان راوړي کینه مذهبم کوم يهود نو سوارو ایمان نه راوړي بلکې مقابله کړي الله خو نه دې مسخ کړي الله کلام کې خود دروغ نشته یو څو جوابات اول دا په هغه وخت کې چې ټول يهود من هيڅ انه يهود او نصارا ایمان نه وروړي بده کې خډیر ایمان راوړل لکه عبد الله ابن سلام دی سلمان فارسی دی دویم قول لري چې زب تاسو دا مخونه اوران کم خود شین دی ویلې دنیا کې دې آخرت کې الله اوران کی دریم قیامت نشته به دا معاملہ الله وکي څلورم په ډیرو علاقو کې الله رام شکل مسخ کړي کنه اخبارونو کې بیانات رااله چې د شیو زنانو د قران مقابله کوله الله ته بيزو جوړ کړه ډیر د واقعات شته پنځم شکل به د انسان خو لیکن اخلاق والله د خنزيري ظاهري چې شکل لګوري دا انسان د خودنو نظر د خنزير او د سپيري شپږم دا يهودي چې د قران او سنت مقابله کړي انسان چې په دقیق نظر باندې شکل وګوري ټیک د انسان به ای لیکن د دقیق نظر نور سره دا قواره په معلومیږي دا معنا الله دلته مراد کړي دا موږ لم الله یې را کړ چې اے خلکو د قران او سنت مقابلهونه کې کینی ګډ وډ وکړو د الله سره به چا سور برابر دي دویم یا بلعنتو په دې خلکو باندې لکه څنګه چې مولانت کړي اصحاب السبت په خاوندانو د خالی والا وکانه امر الله مفعول او دې کار د الله کړی شوی یو خو دنیا وادي دي دنیا کې خلک عادي کې چې مون کامیاب کې به بداو خدا او دا چې شي کامیاب نمبر موانلی دا خلک چې ځان نه خلو باشي یو د الله وعده ده الله عز وجل وعده کوم مفعول زه به خمخه پورا کوم زه پرېدم بیان ورسره اخرت د شرک رب تمداري کوم انسان چې په قران او سنت باندې ایمان نه راوړي خپل علاقه کې شرکی ایمان راوړي قران سره مینا وکي وسوي مړه قران پرې دی ولی دا خو اختلاف کتاب دی اختلاف پیدا کوي ډیر د خلک سره خبره مونږ ته اوریدلې سار نمازګر او د شپې پورې لګي قران او قران دا مخلوق نه شي تنګړي دوی دا چا تنګړي دا خو عقیده لري دی قران لا ټیک ده چې دا وسونه ویل شي نو تارکه قران دی خلکو ته تشریح الحمدلله دا خلق مسلمانان دي دا ملک د مسلمانانو دي دی قران باندې دی خلکو د سر نه د مال نه د عزت نه تیر دي تر دې هم کې جماعتګر او مقام او د شپې پورې کې نسل دا خو د خلکو عادي خبره ښکاری سر په ور کوي
قانون دار عربي او متل کې وی المرء يقيس على نفسه، سړی په خپل ځان قیاس کوي کنه. دی خپل دا کار نشي کولای، دا ملت مردم شي به همت معلومي نه. دا الحمدلله د قرآن عاشقان دي، محبین دي. ان الله لا يغفر، يقينا الله بخنه نه کوي، ان يشرك به، چې دا سره برخدار جوړ شي. شرک ملائک دي کې انسانان دې مړ دي ژوند دي. ويغفر ما دون ذلك وبخي قدر دین لمن يشاء، چاله شي غواړي. څومره مهربان الله دی. شرک په توبه معاف کوي الله. دا نور ګناونه کله الله سي معاف. ومن يشرك بالله، څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره، فقد افترا، یقینا دو تړل، افترا وکړه اسم عظیم الله د لوی ګناه دی وکړه. ظلم دی وکړي. سورې لقمان کې برش یو عالم به مثال له بیانو. یو شرک دی، یو عام ګناهونه دي. د عام ګناهونو مثال دار یو سړی دی، اسی د وضاحت لپاره ویل کیندا، خو مثال هم صحیح کیږي نه. پلي خجلې 100 روپے به تور مثال ورکړي دا وساته. یو وخت ته مطالبه وکړه چې پیسې را 90 روپے وی ویل څه سکړي. یره دا خوا غونډې نه دی. د دوی ماشومو بار څه سودا راغلی ونو ډیر پریاد کوو. د دوی په کور کې مال نو ما خپل دي 100 روپے دلا ورکړي چې دا په خلار شي. دا سړی کې خوشاله شي، زما کزو دومره احساس څومره خره ده. دویم یو سړی د کور له بتور مثال کیلو 2 کیلو 3 کیلو غوښه راوړه سبزی. کله چې په خوله کما وای دا خو کما ده. یره وساره کوندې د ورځو پناره دي. وی سمادانی ما کیلو یا پاو دا میراوا سایل مې ورولې غلا. ظاهر دي شل تاوان کار خو ځړه کې خوشاله شي. ګوره دا څومره احساس ولا کزله. وکدري ورځ دا کزه ور کوي. دې شړې دې پښتنه وړ چیرته لاړې. یره وساره غونډي سره وتا کې درې ورځې ز پاتې شوی ما. هیڅ چیرته به برداشت نه. ځان موجنو بلم وښني. شرک خود شری لکه سړي سره عزت کې شریک کېدل. الله هر ګناه ما معاف کوم، دانه معاف کوم. يهودي کې بل عادت دی چې کله خو مجلس کې نو عزت کو نه انفسهم د خپل ځان تزکیه کې مونږ داسیو مونږ داسیو. ارس ما ډېر عجیب علم دی، زړه عجیب مقرر یم، زړه عجیب مجاهد یم، زړه عجیب دایم، زما ډېر عجیب استعداد دی. التمی ډیګری حاصل کړو، التمی ډیګری حاصل کړو، التمی سند واغسو، التا ټول عمر باندې کې تیر کړو. الله یې مړه دا خو د شان صفت دی. کمال دا دی چې الله ستاسو تزکیه وکړي. چې الله وير دا دی د ځان تزکیه ولي کوي. دې دغه ضرورت راغی بیا کولای شي. لکه یوسف علی السلام د خپل ځان وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم سره یو بیبي ولاړو مسلمان، دو صحابه په لار تیرېدل، د سره خبره کوله. आवाज په کې ودی خراشه چې کله رالل وی ګوره د ازما خپل بیبي ده. هغه ویل یا رسول الله تا باندې د شي ګمان وی هر سره شیطان لري کنه. د تشکیز یې چراغ به کوي. سبا سیرت کې راځي عمر رضی الله عنه فرمایي چې شیطان کوي. ای اجمالی عجیب اوسه دار شپاړه سوچې دي. وستا بدی چا بیان کرتے جواب بدی په بدی مکوا، بلکې ته د الله سره تعلق جوړ کا چې الله دې تایید کی ودري. دویم په خلکو باندې کو ګمان ساته. دیو چا بار کې بد ګمانه مکوا، ځکه دا ګناه ده. دریم چې چا خبره وکړه د شمو په احمد چې د پلانې رد وکي او په مې رد وکي کته توجیه غل وکا. ابو دردا فرمایي چې کله مسلمان ور خبره کړي اگر که ظاهر ورانه زی اوی توجیهات کوم چې باوی توجیهاتو کې حل نشي به مو مکی دي شي دي خبري او مقصد خو مال نه معلوم. مون خو دې دا مقصد وګوره کنه د شي ویلې زی یاد کړم بل یاد کې. څلورم عمر رضی الله عنه ویلې د اشتباه ځکه مگر زه تهمت اتقوا مواضع التهم کګر چې بره کار خپل پنځم ویلې چې ګوره راز په ساتي ځان سره راز چالوونه خای چې تا بل له خدای غیب الله بیان سا کار خرابې کی. شپږم ویلې چې کله یو کار شوی نه پای کې ځم مشغوله و
لکه سبا یو کار روان دی لکه چا کړي دي ته اوس نه وای کدي پلاني دا کارو کې زو سره دا معاملې کوم څه پته لګي مړکی کې ژوندې دغه ځم مشغوله ما و مې ویل چې به پیدا کارونه کې ځم بندوا چې نه به دنیا پیدا نه د آخرت ډېر لپاره به ډېر حدیث ان شاء الله تشریح اته مې ویل نه کان ملګری ځان له انتخاب کا نیک ملګری دا ډول دی په وخت د ډول کې او چې کله مصیبت راشي دا سات تایید به کوي تعاون دی کوي نیک ملګری والا نه مې ویل چې رښتیا وینا وکي اگر کته وجه لیکيږي رښتیا ایمان جوړه ده رښتیا به څه بغرځي لسمه ویلې به ځای قسمونه مکوي اره خبره کې والله 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 به ځای قسمونه چې کوي ګور مال او دین او اهل ټول برباد شي ساس انته به قسم حیثیت بیان شي ایو لسمه ویلې د دشمن خوا کې سولې کرا سولې کما څه عجيبه وشته کړي دشمن بری خوا کې اورې راوړې چې مړه ما څوک سګي یو دم بغیر شي دولسمه ویلې چې ډېر ملګر رم رازونه پیش کوي شوارغه ملګرونه چا دیندار دي دیارلسمه ویل چې فاجران فاسقان سره ملګرتوب مکوي زکه دې طبيعت نوستا طبيعت غلاوي دغه خبره پتا باندې اثر لري دا خو بد ملګری دی لکه لوهار غونې جامې بری وسوځي یا بر اوس باندې بد بوی درشي سوال لسمه ویل چې کلمونس کوي ډېر پاجزي قبرستان کې جګر جړې په خوشو باندې ګناه چې کوي له ګورسان ټینګ کوي په لسمه ویل د نیکانو خلکو له مشوره لای شپارسم عجیب وشي ته کړي دي چې وسړې استا سره په غم کې شریکي گنا استاد غم کومک نه کوي اغل خپل لازم وایا اخو نورم خوشالي دلیل په دې تذکر خپل ځان مکوي مګر ټیک ده که ضرورت راغی به کولې شي حدیث کې راځي به کربل چا تسکیم کوي نو د شوه چلې حساب کوون کړي موږ ظاهر لګورو ځکه تذکر امانه د باطن حال بیانول د باطن حال باندې واجب څوک ویږي الله د شیوه شرداس ما ملګری لري زما سره به درسونه کې ناشته زه په ګمان لرم نور د په باطن باندې الله په دې دومره وینا تک رسول الله فرمایي د سیمه شه د ټول پټول ذمہوار بل الله بلک الله تعالی یذکی من یشاء تسکیه کې اشاره چې وغاړي صفائی کوي ولا یظلمون فتیلا په دې خلکو به ظلمونه شي په شان دا غنری تار د خرما دا ډو کې منځ کې پروت دی کجوره شکل مقام کې روزه ماته وای دا زړه وګورئ دې زړه کې وګ چا دی د چا کې سپین تار پروت دی دې لوري شي فتیل دویم د زړه پر استر کې او داغ دی غیر لوري شي نخیر د دې زړه پر بدن باندې سپین قشر دی چې ګوتې ورول شي ټولېږي هغه لوري شي قسمیر قرآن کې الله دا درې وړ خبرې استعمال کړي کنایه د لکش نه ده الله وي د ظریف انداز ظلم در باندې نه کو زه دومره انصاف والایم